کې د پی ټی آی والا زه ډېر زیات خوښ یم. دوی چې کوم ځای کې دا خبره ناخوښوي نو زه کله کله دوی د هغه مشر له لږ ټچ ورکړم او د ټچ سره بیا لږ ټک ورکړم که نه. نور که تاسو دوی وګورئ تاسو زما سره وګرځئ، بلکې زه یو دعوه به وکړم په دې خپل ژوند کې چې زما سره ډېر مینوال د پاکستان تحریک انصاف دي. زه کله کله هغه وتپوسم چې هلکه تاسو خو زما ټارګټ یې. خیر نن سبا خو بیا ډېر خفه یم ځکه چې چا سره د مقابلې که نه او هغه په میدان کې نه نو بیا به هسې تشو وکټونو ته بالینګ کښېنه چې بیټسمین نه نو بالینګ چاته کې نو اوس خو لکه نشته هغو که نه. نو بهرحال الله دې هغو نور میدان ته کړي چې زموږ د مقابلې دا میدان ګرم وي. نو د هغو نه زه کله هم تپوس کوم چې دا مینه ستاسو په څه وجه ده نه. هغه وایي چې یاره مینه زموږ هم په دقې وجه ده چې د معاشرې کم عکاسي ده، کم حقایق دي، کم ریالټي دي، نو په هغې کې ته په بوسو کې اوبه نه بوځې حقه شانې وې. اختلاف ته سره به دې کوو چې بل زموږ د مشر ګریوان ته لاس واچوي چې په دغه ځای کې لږ خو بهرحال لکه د ګراوند خبره چې تاسو ته وکړم دا لیکچرر صاحب ما سره ګرځي چې ما ته ډېره مینه راکوي او دغه نوجوانان دي موږ پاکستانیان دي زموږ اوس هم څه پوله پټۍ څه میراث شریک نه دی، یو نظریاتي جنګ دی. موږ نه غواړو چې د دوی ژوند تباه شي، د دوی کیریر باندې داغ ولګي، دوی جابلیس شي، د دوی په کرکټر باندې داغ ولګي. څنګه چې د عام مسلمانانو لپاره موږ سټرګل کوو چې راه راست ته سیده لار ته راشي، راهنمایي وشي، داسې دغه زموږ وروڼه دي زموږ په زړه کې د هغوی دپاره داسې څه بدوالی نشته. مفتي صاحب دا اوس په دې سوشل میډیا باندې مولانا فضل الرحمن صاحب ته ډیر زیات د هلکان د کنځلې کوي کمنټونو کې، بیا د هغوی ته الټکوي راالټکوي که نه جي. دغه خلکو ته ستاسو څه میسج ورکوئ؟ یاره جي که عالم دین د کم پیډ سره هم تعلق ساتي هر اینی ون چې دی نو شریعت اسلامي د هغې د تضحیک یعنی مطلب د هغې د بېادبۍ اجازت نه ورکوي. او د بعضې کتابونو کې ما کتلي چې په دې باندې ډېر سخت سټیټمنټس دي، کمنټس دي د فتوو په شکل کې چې د دین اسلام نه د وتو امکانات پیدا کېږي. بیا تاسو د قاید جمعیت خبره کوئ نو لکه د قاید جمعیت بیکګراوند به ګورئ نو هغه بیا یو عالم نه، پوره د علماء دیوبند سره سره نور مکتب فکر چې دي نو هغه فالو کوي. نو زه به ویم چې مولانا باندې ګوته چتول دا به دغه 10 لکه علماو باندې او دغه میجارټي علما چې په پاکستان کې دي، بنګلادیش کې دي، انډیا کې فالوورز دي، دارالعلوم دیوبند ورسره کومه مینه کوي. اوس کرنټلی تاسو به کتلی رنګ ورته د باجوړ سانحې کې شوی داسې جامع اظهر کې نو لکه ټول امت مسلمه هغه مشر دی. احتشام صاحب دا تاسو به خیر دی به دې باندې ابزرویشن وکړئ زما به د خبره باندې به د سټیټمنټ باندې هغه یوازې د پاکستان د علماو د سر تاج نه دی، د ټول امت مسلمه. تاسو پرون وکته چې د فلسطین علما یې فالو کوي. دا زموږ نه یو لایو خطاب پرون زموږ په پروګرام کې چلیدو او دا یې ووي چې مونږ په ټوله دنیا کې که مطمئن یو په رورۍ کې په غمدردۍ کې نو هغه جمعیت العلماء اسلام علما دي. دا پرون د حماس انچارج په لایو دغه باندې نو بهرحال مولانا دا داسې عام شخصیت نه دی. نو زه هغه ملګرو ته وایم چې تاسو تنقید هم کوئ مونږ نه منع کوو، اختلاف هم ساتئ، دغه لاره مونږ تا ته نه بندو، خو مهذب انداز کې چې د بېعزتۍ په هغې کې پوینټس نه وي. باقاعده هر چاته د اختلاف اجازت ته چې وکړي، د عالم سم وکړي، د مولانا سم وکړي، خو خپل پښتون کلچر روایت، اسلامي اقدار او د خپل کرکټر لیول چې نه به لو نه بوځي، په دایره کې به اختلاف کوي. نو نوجوانانو ته مې دغه پیغام دی. یو 3-4 ورځې مخکې مولانا صاحب بیان کړی اسرائیلو په دغه کې چې د اسرائیلو د یهودیانو ماشومانو سره د همدردي وشي، د هغوی په حق کې بیان راغلی و، ډېر خلکو هغه بیان اوچت کړی. نو آیا دا په حقیقت کې مولانا صاحب داسې کړي؟ زمونږ خو یو المیه ده په پاکستان کې چې په بیاناتو کې ایډیټینګ او کټینګ کېږي. زه تفصیل کې نه ځم، اولنۍ مسله خو دا ده. ستاسو په دې پاڼه باندې او زمونږ دغه اکټیویسټ هم ناست دی، دوی دې بار بار د ملګرو ته دا وایي چې تاسو دا اډاپټ دا دې ته دوکه ویلی کېږي، اډاپشن نه دی مین دوکه. نو تاسو دا کټینګ او اډاپشن او دا شیزونه مه کوئ، شریعت کې هم دا منلي. نو اولنۍ خبره خو په ویډیو کې اډاپشن شوی. نمبر 2
هغه چې کومه خبره کړې وه نو زه به یو خبره وکړم احتشام صاحب چې د دنیا په بیس باندې د عالم انسانیت بهترین ترجمان محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. زمونږ دین یو جامع دین دی، دې کې څه کمی نشته. تاسو به آیات مبارکه کتلي الیوم اکملت لکم دینکم، دې کې څه نشته، دا بالکل فیور دی او کمپلیټ دین دی. نبی علیه السلام او تسلیمات چې په نورو شعبو کې د ژوند تیرولو طریقه ښودلې ده، داسې جنگي وار لاس چې ورته ویلی کېږي هغې هم ښودلي دي. نو جنگ قانون دا دی چې کله ته یو ځای باندې اټیک کې دا غزګي فصلونه دا به نه ډیمیج کوي، که د غنمو دی که د جوارو دی که مالټې دی که الوچې دی اني ټینګ هغې ته به څه نه وی. نمبر 2 زناور میخې ګډې بیزې دا به نه ټارګټ کوي، دا د محمد رسول الله قوانین دي د جنگ لپاره. نمبر 3 هلته ماشومانو ته ته څه نه وی. نمبر 4 تورسرو ته به څه نه وی. نمبر 5 بوډاګان به ته ټارګټ کوي نه. او محمد رسول الله رحمت العالمین دومره تیز تری دی چې ستا اگینسټ کم کس اټیک کوي هغې هتیار وغورځو نو دا به هم نه ټارګټ کوي. نو د مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات مولالیه هغه سټیټمنټ بعینه د محمد رسول الله حدیث مبارکه ده چې په جنگي قوانینو کې کا مسلمان دی او که نه دی، دا د انساني حقوقو بیس دی. تاسو چې که ورلډ وایډ هیومن رایټس چیک کوئ که نه نو هغه ټول د محمد رسول الله نه کاپي کړي دي. تاسو به ټول وایئ صلی الله علیه وسلم. نو هغه انساني حقوقو په بیس باندې قائد جمعیت خبره کړې ده چې هره جنگ دی دا خو راځي ښه شی نه دی، نبي علیه السلام خوښ کړی نه دی جنگ، او چې راشي نو بیا به په دې دایره کې د دې اصولو قوانینو خیال ساتلی کېږي.